وایو وایو درودنا پر سردار د مدینه چې ذکر محمد رسول الله د مدینه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو عن قریب د رمضان مبارک میاشت را روانه ده نن د هغې شعبان د میاشتې 15مه ورځ ده نو په منځ کې څلور یا 15 ورځې پاتې دي د دې رمضان اهمیت قرآن مجید کې الله پاک بیان فرمایلی دی او د دې اهمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل احادیث مبارکو کې هم فرمایلی دی او دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رجب د میاشتې نه کړې ده خدای په دې رجب او شعبان کې زمونږ د پاره برکت واچي او الله مونږ بخیر او عافیت رمضان ته ورسي یعنی د رمضان پوری د اخره پوری مونږ ژوندۍ پاتې کې دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم
په دې بنیاد باندې کول چې الله پاک په دې کې خپل ګناهګار الله فرض کړی دي او دا روزه نیول یوازې ستاسو د پاره نه بلکې ستاسو نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي او څومره خلق تیر شوی دی څومره پیغمبران علیهم السلام دنیا ته الله را لیږلي دي نو د روژې حکم یې ورسره را لیږلی دی باقاعده په هر امت کې د هر پیغمبر په دین کې روژه وه بلکې په بعضو کې ډېره سخته وه 40 ورځې روژه وه پکې نیم کال روژه وه پکې او په بعضې ادیانو کې دومره سخته وه چې د خبرو نه هم روژه وه قرآن شریف پې ګواه دی په دې خبره باندې چې د حضرت مریم علیه السلام زوی حضرت عیسی علیه السلام پیدا شه نو پلار خو یې نه و واده شوی خو نه وه د خدای په حکم باندې داسې وشو نو چې بچی پیدا شو نو دا ډېره زیاته خفه وه ډېره زیاته غمجنه وه یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خدایا چې د دې نه مخکې مړه وی نو ښه به وی بلکې چې پیدا نه وی نو ښه به وی ظاهر د الزام او د اعتراض مقامو نو هغې ځکه دا خبره کوله الله ورته د فرشتې په ذریعه وی مه خفه کېږه پریشانه کېږه مه غم مه کوه دا بچی دې راواله او راځه کور ته او که څوک درته مخې ته درله نو هغې ته دا خبره وکړه چې انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا ما نن خدای له روژه نیولې ده زه به نن ورځې خبرې نه کوم د خبرو نه هم روژه وه د خوراک څښاک نه خو روژه وه خو د خبرو نه هم روژه وه که په موږ یې د خبرو نه روژه کړه نو بیا به صحیح پړق به وچو نو که زمونږ خو د خبرو نه بغیر کار نه کېږي او بیا خبرې مو صحیح خو د بل غیبت کوو نو د بل غیبت کوو بل پسې سپکې وایو ما ته ځان لوی زبرګ ښکاري او تاسو ټول راته خراب ښکارئ هر سړی وایي زه ښه یم نو زه برابر یم نو هلکه مونځ کوه که نه زما زړه پاک دی څه چل دی زما زړه پاک دی زړه مه پاکوه دا ډاکخانه دې پاکه کوه زړه به دې په مانځه پاکېږي زړه به دې په ذکر پاکېږي زړه به دې په عباداتو پاکېږي د زړه د پاکولو دپاره پیغمبر طریقه ښودلې ده روژې ونیسه ځوانانو ته وایي یا لکه ځوانانو یا لکه ظلمو ودونه وکئ دا ایمان هم کامل کئ دا سترګې مو محفوظ کئ دا وکئ که نه نو بیا روژې ونیسئ ځکه فانه له وجا دا د شهوت ماتونکی دی او چې شهوت د چا مات شي نو زړه پاک شو زړه په عباداتو پاکېږي زړه په دې نه پاکېږي چې زړه مې پاک دی نو دا خبره وکړه چې موږ دپاره روژه اسانه کړه صرف د سهار نه تر مغربي کراله د اوبو نه پرهیز که د چایو نه پرهیز که او لږ مختصر وخت او الحمدلله اوس ورځې نورې مو لنډو ته را روانې دي او اوږدې اوږدې ورځې به وي د مزدورکارو خلکو د زمیندارو خلکو
دوی به پکې سخت سخت محنتونه کول، سخت په سخته ګرمۍ کې، خو روژې به یې نیوې. د ایمان تقاضا دا ده. کمزورتیاګانې به موږ په ټولو کې موجودي، خو د ایمان تقاضا دا ده چې په سختو ورځو کې مسلمانان روژې نیسي او په لنډو ورځو کې هم نیسي. اکه بالفرض کې هم دی. او فلسفه څه ده د روژې؟ فایدې څه ده؟ لکم تتقون. د دې اختیار کوي تقوا د الله د او د روژې برکات دا دي چې سړی ګوري روژه راشي که نه، نو ډېر هغه خلک هغوی پابندۍ سره تلاوت نه یې کړی. سبق کې خوم ښځو خبره چا نظر اوس چا ټلیفون کړه، ما ورته ویل که خو اوس 12 بجې سبق نه وزګار شم، اوس مې اودس کوم، ما لږ ټایم پېژنم، اوس یو 2 نوڼۍ ډوډۍ خورم. هغوی ښه اوس نن دې م سبق وی، نو ما یې وکړه نن مې م سبق. هغې ته دا ناشنا خبره ښکارېدله، جمعې په ورځ باندې طالبانو ته به سبق نه وي. نو عرض مې کو دا خبره روژې دا برکات دي چې ډېر هغه خلک چا پابندۍ سره تلاوت نه کوي، نه یې کړی، کله کله کوي، په روژه کې روزانه تلاوت کوي او ډېر تلاوت کوي. دا د روژې برکات دي. او د هغې وجه څه ده؟ رسول الله مبارک فرمایي د هغې وجه دا ده چې کله رمضان راشي نو الله فرشتو ته ووایي، حکم ورته وکړي، دا شیطانان چې کوم سرکشه دي، صفدت مردت الشیاطین مردت الجن، سرکشه شیطانان ناکاره دا چې کوم دی وتړئ او دا سمندرونو جزیرو کې واچوئ. په دغه وجه باندې چې هغه سرکشه شیطانان بند شو، نو مونږ مانځه طرف ته لږ میلان سیوا شو، زمونږ تلاوت ته میلان سیوا شو، زمونږ ذکر ته میلان سیوا شو. دا برکت د رمضان دی. او دا د رمضان برکت په دې بنیاد دی چې شیطانان وتړلی شو. هلکه بیا هم خلک ورانې کوي، شیطانان تړلي دي او بیا هم ورانې کوي. نو د دې 2 وجې دي. یو خو دا ده چې رسول الله مبارک داسې صفدت مردت الجنس، سرکشه تړلی شوي، داسې دا مات ګوټ ګرځي، دا ړانده مانده ده، دا ګرځي آرامیتوب خپل کوي، د هغې چې څه وس کېږي هغه کوي. او دویمه وجه دا ده چې زمونږ د دې شیطانانو سره دونه پخه یارانه پیدا شوې ده، دونه خوږه دوستانه پیدا شوې ده چې اوس موږ په هېڅ صورت نه ماتو. زمونږ مرتبه هلته رسېدلې ده، زمونږ مقام اوس د شیطان مقام ته رسېدلی دی. نو بس په خپله باندې انسي شیطان پوره دی که نه، د وراني دپاره، د نقصان دپاره، تا ته د ضرر رسولو دپاره، ستا د ګناهګار کولو دپاره د انسي شیطان هم پوره دی. مړه دا تراویح سړیه دې مولیانو ځان له کار کتلی 20 پیرې کېنه او پاسه او کېنه او پاسه، دا به د چا پلار وکړي. موږ ټوله ورځ چې کوم دی خرګاړۍ باندې ټماټر خرڅو، دا مولیان خوزګار دي، د دوی څه کار دی؟ الله حافظ راته بیا لودرولی دی چې شا به اوس به چې کومه دی نو ختم هم کړو. نه مړه خدای غفور رحیم دی، خدای غفور رحیم دی، دا قهار جبار د پلار دی. خدای غفور رحیم دی خو خدای قهار جبار هم دی، پوستکی به دې وباسي. رمضان یې در باندې راوستی، الله باندې ځان وبخه،
قیمتي میاشت در باندې راوستې ده په الله ځان وبخه تراو ته وان مخطر تراو ته وي د شپې ودرېدو ته ویلی کېږي نو غفر له ما تقدم دا د نیت دا دی چې ایمان ورسره دی د نیت دا دی چې الله په ثواب راکوي نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي ومن صام رمضان چا چې د رمضان روژه ونیوله یوازې روژه نه ده د شپې عبادت هم پکې دی من صام رمضان چا روژه ونیوله نو ایمان و احتسابا ایمان هم کامل دی ثواب هم نیت دی نو څه چلو شو غفر له ما تقدم من ذنبه په روژه هم درته ټول ګناهونه مخکینې معاف کوي او په قیام رمضان او په تراوم درته معاف کوي نو دا مو وایه چې مړه شل پیرې به زه کښېنم او پاسم هډوکې مې خوږ شو خپې مې خوږ شوې خدای درته په هغې کې مساني کړې ده کښېناستې پاسې په ولاړه نه شي ناست کښېنه که نه رکوع سجده نه شي کولی اشاره کوه که نه خدای خو ستا نه دغه هم قبلوي الله خو کریم بادشاه دی رحیم بادشاه دی نو دا سرکشه شیطانان خو تړلی شوي خو دا مات ګوډ ګرځي او بل زمونږ مرتبه هم شیطان ته یو سړي ورانې وکړو غلط کار یې وکړه څه ورانې وکړه نو هغې له هغه تدبیر او طریقې داسې اختیار کړه هغه حیله چې ډېره خطرناکه حیله یې اختیار کړه نو چې هغه د ګناه نه فارغ شه نو دی وایي شیطانه مخ دې تور شه تون نالت دي په شیطان دي ته ګوره دا کوم عمل شیطان راغی خدای دې وی بی خو باسه دا خو ما دا چل ما ستا نه زده اوس به پې بل دوکه کومه دا مې تا نه زده هغه مرتبه د شیطان نه وراوړېدلې وه شیطان یې ډېر وروستو پرېښی و دا د شیطان نه وراوړېدلې وه دا زموږ په انسانانو کې هم قرآن شریف کې الله ویل من الجنة والناس من الجنة والناس خیال کرانا خدایا دا هغه وسوسې والا نه پناه غواړم د پیریانو نه که د بني آدمو نه د دې پیري شیطان نه بچ کېدل اسانه کېږي هغه توره ټوپک نه غواړي هغه تمانچه نه غواړي هغه کلاشنکوپ نه غواړي هغه ته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تښتي وه هغه ته ووایي الله اکبر تښتي وه هغه ته ووایي لا اله الا الله د ټینګې بنۍ استغفار درود شریف هر ذکر چې کوه پابندۍ سره استغفار وایه درود شریف لا اله الا الله وایه او مسلسل وایه شیطان به دې خواله نه راځي او چې دې نه وي د دغې نه غافل وي نو شیطان به راځي وسوسه به درته کوي د هغه شړل اسان دي هغه ټینګېدو والا نه دی چې اذان کېږي منډې وایي تښتي او داسې ماتېږي او په منډه روان دي تاسو خیال ته راغله خو دا انسي شیطان د ده دا ژبه ډېره غواړي دا ژبه ډېره غواړي دغه ته چغلخور انسان وایي دغه ته دروغجن انسان وایي د دروغو نه به یو خبره تا ته جوړه کړي اور فلاني ستا متعلق داسې خبره کوله او مړه ته خو ښه سړی که دا یې ماته کړی وی که نه نو ما تې ښځه اغسته نو دی ورو ورو غریب تیز کړي دی خو ښایي صبر کوي خو چې هغه انسي شیطان ورته خبرې وکړي نو هغې کې یوه خبره رښتیا او یو کم سل پکې دروغ وي نو دا انسي شیطان چې کوم دی دا چغلخور دی ګوره یوه خبره رښتیا کوي 99 خبرې دروغ کوي ما یو ځای کې داسې خبره وکړه نو هغه ماته وي چې نه داسې نه ده 99.99 دروغ وي او اشاریه 1 چې کوم دی نو رښتیا وي هلکه مې ډېره زبردسته خبره دی وکړه خیال کې مراله
په یو کم سل دروغ نه وایي، سل دروغ وایي چې ته یو پوټې ټکې پکې رښتیا وي. نو هغه سړی تیز کي نو تیز یې کي نو ښه زه به دې ښځه وانلم، زه به دا چلو نه کړم، زه به هغه نو کلاشنکوف راوالي، عقل خو کار نه کوي، غوسه دی که نه ډوز. نو یو داسې ډنډه ولړي چې بیا نه پټېږي، بیا هغه ډنډه د هغې علاج بیا نه کېږي، دا علاج نه کېږي. نو دا انسي شیطانانو نه سړی مړه کېنه سړیه لیونی، هر وخت چې کوم دی منځونه دي، دا منځونه موږ سر ته ونه رسول، دا تاش پوره کوو بیا به ځو. خیال کې م راغله دا لډو کوو که نه لږ صبر وکړه مړه لاړ به شته مازدیګر دی نور پرېوتو پورې مونځ کېږي. دا هغه انسي شیطان دی، دا چې تا منې کوي دا هغه انسي شیطان دی. د دین خبره به کېږي، هلکه کښېنه لږ ثواب به دې وشي، څه به زده کړې، څه به واورې. مړه دې مولیانو خو مازغه راله خراب کړو، په مړي کې دی غپه غپه، په اخترونو کې دوی، په جمعو کې دوی، دی خو موږ تېښتې له راوستو، تېښتې له راوستو. او نن خو داسې خلک هم پیدا شوي یا وروره په پردي پوک کې خاښۍ وایي، زه هم په پردي پوک کې خاښۍ مه واخلم. د مولا په کار کې ته کار مه لره، ستا په لوارۍ کې، ستا په ترکاڼۍ کې، ستا په زمیندارۍ کې، ستا په ډاکټرۍ کې مولا کار نه دی لرلی. نو ته د مولا په کار کې کار سره پوهېږي، مولا د مانځه په وخت مولا پوهېږي، د اذان په وخت مولا پوهېږي، د روژې په وخت مولا پوهېږي. دا دې دپاره ته چې دا خبرې رانوالې دي، دا خبرې ګرمه نه وي خو دلته ګرمه شي. روژه شي که نه د بانک ټایم شي، ماښام د بانک تو ګورې هغه جومات کې بانک وشو، دا مولا نه دی، خدای دې بیخ زموږ د دې مولا وسي توره شپې کړه. نو دغه وخت خدای دې بیخ ستا وباسي، او دا مو دا خیره ستا په مولا نه لګي، دا پنډوس دی چې دې دیوال ته دې وویشته نو واپس به پې ستا تندی لګي. اوس په تا باندې په سترګو چتې ناستې 2 منټه انتظار نشي کولی. یو پروس کارو دغلته ما ډېر پوهه نه یو خو چې لږ تیاره ماره شي نو بیا بانک کوو نه که نه. نېټ باندې خو ما په نېټ کې کتلي وو، هغې خو دا ټایم یاره مې دغه کتاب خو ما ته نه دی معلوم و چې دا نېټ کوم کتاب دی، به مې تا ته معلوم وي، ما ته خو نه دی معلوم. ما وی زه په نېټ شړق هم نه غورځوم، زما سره قرآن شته، زما سره حدیث شته، زما سره فقه شته، زما سره د پیغمبر دین شته، زه په نېټ څه کوم؟ زه به د نېټ تابعداري نېټ کې به ډېرې خبرې، نېټ کې خو بربنډې جنکۍ هم ګرځم، زه به جنکۍ ګورم، نېټ کې خو سندرې مي، نېټ کې خو معراج سم او میری مرضی مي، زه به دا ګورم. نېټ کې به زه هغه مولا ګورم چې هغه زما د مسلک مولا وي او ما ته معلوم وي چې دا کلک عالم دی. نېټ باندې دا ټایم چا لیکلی انجینیر. اوس انجینیر معلومه چې د وخت ماهر به وي، هغه ته به د فلکیاتو علم وي، خو د فلکیاتو علم ما سره نشته که نه. تا پرون زده کړی دی او ما چې کوم دی ښودلی دی. دا خبرې به را اوس به شروع شي او یو راوی وشو دی لا اوس چې کوم دی نو د بړستن په شان دي ښکته کړو، دې سړی بړستنې ته ګوراني ووایي شته در کې ما ته زه مو پېژنم، دا خلک در کې شته. دا سوړ مړه زمونږ د هغې مولا نه جوړ زارېږه مړه سم که پر مولا دی که نه راکټ دی، خو چې بس مړه دلته نیت او درز او غپ او چې پاو تېرېږي بس بیا موږ د جومات نه راوتي او مې شیطان خبرېږي تاسو راوتي مونږ نه دی مړ کلر کوه سړیه جومات ته لاړل هغه لګیا دی ښه په کلر راوي ناست نو هغه شی راغستی نو داسې فیسبوک یو سړی ما ته راغی ما ته ویره دې زوی نه مې په پبلک سکول کې اډمیشن کړی دی او په 3 که 4 زره روپۍ مې وله بکس اخیستي دي، خو
پوری بک شی دی کارغه بچی رانه جوړ شو هغه کارغه په دې توتي باندې په دې خارو مینو دا خارو ډېر ښکلي تلل کوي په دې ځمکه باندې دی پې مینو وایي چې دا د خپلې نه ځمکې ته راکوز شي یو څو قدمه د هغې په شان لاړ نو بیا ترې جقیوات شروع اوس که تاسو خیال کوئ مې پې وشرموله نو ما ورته وی نه لاله خفه کېږه مه بک فیسبک کومه تا خلک تالي کوي په دې باندې ولي چې لاړ شي بس اللهم بسمک اموت واحیا په ناسته باندې ډوډۍ وخوري او بیا سملي بیا خو خوب ورکلی که نه هلته خو مشکۍ ډکه کړه که نه زما وروڼو دا رمضان را روانې دي دې کې قیمتي ورځې را روانې لمحه لمحه قیمتي ده او د روژه ماتي په وخت کې د الله دعا قبلوي ملا ته خیرې مه کوه ځان ته دعا وکړه چې د سړي زوی نه جوړ شي ځان ته دعا وکړه وی خدایه جنت راکړي ارامي خو ډېر غټ یم خدایه دوزخ نه مې بچ کړي ګینې حقدار د دوزخ یم کوم عمل زما سم دی دروغ زه ویمه چغلي زه کومه غیبت زه کومه کبایر ګناهونه دا من کې موجود دی په دې معاشره کې او د یوې کبیره ګناه اثر څلوېښتو کورو ته رسي څلوېښت کوره پې بې برکته کېږي ګناه نه توبه وباسئ سم شئ نیغ شئ الله ته الله به مو دنیا هم ښایسته کوي او دا رمضان را روان دی په دې کې به انشاءالله د هغې فضایل وغیره ذکر کوو خو د ټولو نه لویه خبره پکې دا ده چې د تراوو پابندي کوه او د روژې پابندي کوه دروغ مه وایه کنځرې او جګړې پکې مه کوه خدای نه جنت غواړه او د دوزخ نه پناه غواړه او د لا اله الا الله ذکر پکې ډېر کوه الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب